و یو طالب راته چې مفتي صاحب سلفي شریفه در سره وباسي ما ظالمانو د سلفي نه مو شریفه جوړه پوه شو چا لور د واده قابله شو د څه د بادشاه لور د واده قابله شو یو خبر خو موږ توجه کې انشاءالله د بادشاه لور د راولم توجه لور چاله ورکم مور پلار سره فکر پیدا شي کنه لور چاله ورکم مسجد کور نه بار محل نه وروت راغی مسجد سره تیریږي د نیمه شپه ده تاسو له الله توفیق درکړي دلته دوا شو ټول په مسجد ورمنډه کې فارموله درته خیم کار کیږي کار کیږي ان شاء الله نوجوان الک بادشاہ وي چې جمعه ته وي الک یوازې ولاړ دي منځ کې قیام مزیدار قرات مزیدار رکوع مزیدار سجده مزیدار د کرمان بادشاہ وي داسې سجده وکړه ما په ټول عمر کې د چام داسې سجده نه ولیدلې موږ د خوراکونو مزه واغسته خلقو د عبادت مزه واغسته زما شیخ و مربی پیر طریقت رهبر شرط پیر عزیز الرحمن هزاروی صاحب دامت برکاتهم رحمه الله رحمتا واسعه او دامت پویو ذاتهم الله داغي پیز عام وګرځي هغه خلیفہ مجاز شاګردانو ختم ما بیان وکړ هغه خلیفہ مجاز ما ته بیا وی کنه خلیفہ مجاز بیا ما ته وی دغه ځکه نه کړی ما ته وی چې زه یو خبرو کوم ما وایو چاته ویل نه دي ما ته چې مونږ کوم او په سجده کې سر کېدم اړو زړه مې غواړي چې دا سر د سجدې نه راوچت کړم چې دا سر بس الله ته په سجده کې پروت وي ما ته په ټول عمر کې یو داسې سجده وکړه چې موږ ته پکې مزه ملو شي موږ ته پکې خلکو د عبادتونو مزه واخیستې صرف پیٹ بھرنا نہیں ہوتا کھانے میں بلکہ لذت بھی ضروری ہوتی ہے تا ته دا پتر چې پیړې د کم ځای مزیدار دي امرسي د کم ځای مزیدار دي کباب د کم ځای مزیدار دي پیٹ بھرنا نہیں ہوتا موږ لذت هم تلاش کوو چې مزه به په کومه کې نه په عبادت کې صرف عبادت مقصود نه دي په عبادت کې لذت دی الله د عبادت سره د لذت مونږ ته نصیب کرمان بادشاه وایي چې مونږ پوره کړو دعا یې وکړه څه وکړو تاسو دعاګانې منئ که نه منئ دعا یې وکړه وایي دعا یې وکړه حیران شوم چې رب سره څنګه تعلق دی بولو چا سره صدر مملکت سره چا سره وزیر اعظم سره چا سره وزیر اعلی سره چا سره د جلاله خان ملک نواز سره چا سره اور دته وایي چې ځوانه ستا مونځ مې خوښ شه ستا تلاوت مې خوښ شه ستا سجده مې خوښه شوه که د کرمان بادشاه در لور په نکاح کې درکوي نو کوي نن هم خلک د یو بل مونځ خوښ شي بیا لور ورکوي راکړه جواب چې دا چا ډېر ښکلي مونځ و تا یې مونځ ته وکړه چې الله سره تعلق ښه دی سجدې ښکلې ده قرت یې ښکلې دی لور خور څوک ورکوي تعلق یې رب سره ورکوي تعلق یې صدر سره ورکوي وایه که نه وزیر اعظم سره ډېر اوږده لاسونه دي دا څومره اوږده لاسونه دي چې ډېر رسېدلي خلکو کې مې رشته ورکړه رسېدلې د جهنم ته توجه دته ځوانه ستا مونځ مې خوښ شو که د کرمان بادشاه در لور په نکاح درکوي نو کوي دی ورته چې زه مدرسې یو خیرن طالب یم که نه خندا دې ما په چېرته بادشاه وقت ته ګوره ما خیرن طالب ته پخوا بادشاه ده ونه پېژنو دا کرمان بادشاه که چې پروټوکول نه پروټوکول ډېرو خلکو وي پروټوکول به نه وي چې راشي اوس د ګاډي پتې نه لګي توجه دته وایي که چېرته د کرمان بادشاه زه په خپلې منو بیا ستا د کلي څه نوم دی جلاله خفه کېږې ما هلک د جلاله چې بادشاه وته که چېرته بادشاه زه په خپلې ما هلک وته بیا خو قبوله ده نه تاسو لکه بادشاه وي لور در کوم انکار ورته کوئ پار اگزامپل مثال په طور تضحیق نه کوم استهزا نه کوم خندا نه کوم صرف سمجھ دپاره فهم دپاره مثال په طور وایم توجه شته که چېرته نواز شریف چاته دا وایي که نه چې مریم نواز در کومه کوي بیا به ته څوک انکار وکړي مړه په دې ډز نه انکار به وکړي مثال په طور وایم الله دې ښه خلک دی الله ښه لري او بد خلکو ته د الله د نیکو توفیق وکړو ګناه دې ولا الله معاف کړي بهرحال هلک وایي بیا خو قبوله ده ته صبر وکړه تا ته قبوله ده خو کور ته ځم د لور نه تپوس کوم چې لور ته مې ته قبول یې که نه دا تپوس پښتنو کې نشته نن پلار وایي زه پلار یم که نه پردي حقونه مونږ په وګورو خو د شریعت مسله دا ده په شریعت کې 12 کاله د پاکستان په قانون کې 13 کاله چې عمر ورسېده بیا د نکاح په مسله کاکا داجي ستا اختیار ختم شو او دلیل دا دی د نکاح په دوران کې ماما تر کاکا درې رشتهداران کور ته ځي د جینۍ نه ایجاد غواړي که نه غواړي دا پلار شامټونګ دلته ناست ولې تا سره اختیار نه و ځکه د نکاح په مسله کې پلار سره اختیار
ها چې کوم عمره و غیر مکلف و نو بیا ولی پلار دی خو چې په خو بدبو شو مکلف شو بیا اختیار خپل دی اختیار نن موږ پردي حقونه نن پلار وایي زه پلار یم کنه د لور پکې سویم ده وای دا شپې هم د لور پکې سویم ده کور ته لاړ لور ته بچي داسې کسر دی په نکاح ورکوم چې تعلق چا سره دی رب سره چا سره اور شاعر وی توجہ اس کے ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے عطا کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے چانا بغواړو بچی قبول ده وی قبول دنه پتا غسته چې مین اپر دی روډ چترال ته چې کوم روډ تلی په پول براوړی راتاو بش مخ کې براشي دا غلې کې زمون کور دی اډرس صحیح ورکړی کنه اوس یو خپل خو مګوره بادشاہ لور روانه کړ توجه برابر ده اوس چرال د دې کور ته راورسید د کور په دروازه داخل شو سهن ته راورسید کم زیتا زبیام د الفاظو خیال ساتم هغه نور پښتو دي سنبال کېده سهن ته کم زیتا زه د 2009 نه واخلي اوسه پورې الحمدلله بناتو ته بخاری شریف ترمذی شریف په خپل پڑھاوم ما ته پته شته چې کومه جمله ویل پکار دی کومه نه هغه کې احتیاط باره کې بدوم خطابت حواله سره یا ځان ته درس که یو داسې خبره کو چې مور ناستي خور ناستي هغه خبره پاغي خو لګي داسې الفاظ ویل پکاري داسې الفاظ نه ویل پکار لکه مور بچی له سینه ورکول دا مو وای تی ورکو دا مو وای مور بچی خوا ته واچو دا د حیا نه ډک لپس دا مو وای چلته سړی مړ شو او د مور په خېټه بچي خېټه مې یادو نفس یادوا سه یادوا دا مو چې زما میندو زما خويندو او زما عزتمند وای سړیم پکې رال خزم پکې رال میندو خويندو مو وای او زه سو پکې داسې چې با نستا مور کېږي نه بل خور کېږي هغه بل څه تاړولې نه سره وسه تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ توجه بس زما عزتمند وای سبا وایو زما عزتمند وای د کینارینه وزن دوړ پر استعمالي توجه د دې سهن ته داخل شو کوم ځای ته میکونم پینګیږي نار سر ټوپونه وي ماته پرې بس کېنه اوس تاسو لګ لري شي توجه بادشاہ لور چې رادن نشه پلټ کر واپس بیا روان ایږي سیب دو والا بیا زی واپس چې بیا روان شو ماته متوجه شي توجه شته نظر چا خیال چې د چا نشته دا غیم ساتم چې دا چا یو دا غیم ساتم یو کاکاوي د دې مشرانو واده بیا په ګرانه کېږي څنګه کېږي یو مولوي صاحب راغی چې څه وظیفه راته وښایي دا به څنګه کېږي پنجابي او ته د شپې تهجد له پاسه او په چغو دا دعا وکړه چې ربا اکیلا تو ہی چنگا لگتا ہے دا یکتا یواز والی دا چا صفت دی نو تو یوازی سن نیغ کېږي دا څه ژوند دی توجه مړه د لس روپو لوټ نه توجه حاجي صاحب توجه الله دې کرام صدقه قبول کړه حاجي صاحب او الله دې بار راو الله دې بیا توفیق درکړي او زر بیا جذبه کې راشي توجه شته جی زما مس برابروم ما ته متوجه شي توجه شته هغه ما ته وګور جيب کې وانه چي تاسو ما ته متوجه شي صبر اته سوق سوي خو باسم وي اباسم وي دې کاشف سره جمع کوه توجه دا د چلو شي پیسو پورې خبر رااله د 2018 کې 17 کې زلار تبلیغ کې چې لیله کم نواب شاته کم زیتا هغه امام چې هغه بل شانته پوه شو هغه ګاروي شریف باروي شریف تیروي شریف کنه نواز شریف شهباز شریف کنه ټول شریف کنه بل بونیر کې پروګرام زما مفتی فضل غفور سے پیژنې کنه مفتی سے راته چې یو طالبان په دې ډز نه دي او یو طالب راته چې مفتی صاحب سلپی شریف در سره بس ما ظالمانو د سلپی نه مو شریف ما بیان وکړ ما مال ته داغه قاری محمد سلیم قادری زه چې بیان ته در ما خدای علماء دیوبند عقیده اظهار وکړ نو ما درود شریف ما ذات محمد صفات محمد نات محمد آیات محمد حیات محمد حیات بعد الممات محمد حیات فی القبر محمد دا ټول رسمي وکړه او سړی ما تخته برګوري چې ما بیان وکړ شان مصطفی بیان کړ ما ته چې مولانا تم تو ہمارے ہو ان ریونڈیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو ماتے اصل میں ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ نکلنا پڑتا ہے تم مسلح پر بیٹھ کر تبلیغ والوں کو چیڑتے ہو غلط کرتے ہو یہ تب مانیں گے جب ان کے ساتھ ماتے بات تو ٹھیک ہے
توجه بادشاہ لور سهن تراله کوم ځای ته پلټ کړ واپس شوه چې واپس روانه شوه طالب آواز ورکړه بادشاہ سرمانه وي فقر تنگ دستې غربت کور کې به ستا لور بادشاہ شهزادګي ما سره څنګه ژوند تېروي د بادشاہ لور واپس شوه د طالب ته وایي بدګماني مه کوه بدګماني مه کوه بدګماني مه کوه ان بعد الظن اسم بعضې ګمانونه ګنای د بادشاہ لور و د قرآن حافظه وه د بادشاہ لور د قرآن او پاکستان کې وزیر رحمان ملک له صورت اخلاص منور شي خو وزیران دي په شرمونو یو شرموي په شرمونو دا نور اسلام ملکونو ورګور چې لکه دومره غټه عهده وسره ظالم له صورت اخلاص دې ځل زموږ وفاق المدارس عربیه ملتان د 78000 نه زیات د قرآن حافظان پاکستان له ورکړل توجه د بادشاہ لور ته بدګماني مه کوه ما ته پلار وی چا سره تعلق دی رب سره چا سره نو دا ګوره تا څنګه رب سره تعلق تم کیسے الله والے خدا مخامخ منګي پراته دي مټکه پراته ده منګي د پاس سړه روټه پراته ده هغه د پاس سالن ساک پروت دی ته څنګه الله والے چې یو ټیم اخري بل ټیم د پر ذخیره کینا تا دا روټه ولې ذخیره کړی ده خو چې ماسپخین الله رزق درکړ ما خام هم درکو رزق دی ولې ذخیره کړی وای په واده کې معیار دینداری ده بولو معیار طالب تی بادشاہ سلامت ملامتیا مو وایا خدا تپوس وکړه چې دا روټه مې ولې خدا دا زما روجه وا دا ما د روجه ماتې د پاره خدا وای معیار دینداری د معیار د بادشاہ لور چپ کېده نه څه چې حافظ ولا چې په مولایې په حافظ وړي مولوی صاحب خدای دې ورته ټینګ کا دا چې خو مولوی دغه نه د عالم نه ها حافظ سپټي یې کنه سپین مو وای با توجه حافظ وته چې ستا روجه وکنه نو روجهدار د الله تعالی ملمي او په الله تعالی باندې خپل ملمستیا واجب ده ته د الله ملموي بیا دی ولې ذخیره کو چپ کېږي نه د حافظ په دې چې وړي چې الګ دومره دیندار جنې دومره دیندار اجي سه بوایا بچی به اولیا پیدا کیږي کنه پیدا کیږي نو معیار دینداری دا انتخاب دینداری دا په سنت طریقه ودونه کو دوه رواجونه اختتام کې وایم بیا جهاد غواړم بعض خلک د واده لک کټ کې کینی او درې پیری بخته برکی وي په پالنګ به خېجو ان شاء الله جلاله کې بني شته کنيشته نه دا یو کور خاندان مې تبا جی سیبه تبا امیر سیبه تبا مولانا سیبه تبا پیر سیبه تبا د چانه بیت یو سلسله کې وي تبا درس کې ترجمه وکي ستا کور کې به انقلاب نه وي ما ته عمومي خبرو کې شته کنيشته